نن چې محترمو زمونږ کومه وظیفه ده د رشتې حوالې سره ده او دغه رنګې د محبت حوالې سره ده. هغه کسان چې هغوی رشته کول غواړي او د رشتې خواهشمند دي، دا آیت مبارکه دی وی د سورة الممتحنه یو آیت دی، دا دی وی 314 پیری. انشاءاللہ العزیز الله پاک بولا په ان فن کې محترمو دا رشتې انتظام دا بو کی دغه رنګې محبت د هغې دوام ورکول غواړي، رشته کول غواړي، دا وایي چې ما ته دې محبت حاصل شي. رسول ممتحنه دا یو آیت دی صرف 314 پیری وی. انشاءاللہ العزیز 11 ورځې وظیفه را دا وکړي. انشاءاللہ العزیز مکمل ګارنټي در کوم چې 11 ورځو کې بعد دنه الله پاک بوته خپل محبوبو دعوت میلاو کی. محترم مسلمانانو، وظیفه ډیره زیاته سمپل ده، ډیره زیاته پاورفل ده. کوشش وکړئ چې خپله شروع کړئ، دغه رنګې ملګرو سره هم شیر کړئ، ځکه چې هغوی هم د رشتې حوالې سره لګیا دي، وظایف کوي، یا مطلب چاته وظایف نه میلاویږي نو هغوی محترمه دا وظیفه وکړي، هغوی ته هم رشته دا میلاو شي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د ډیر زیات بخښونکي او د ډیر زیات مهربان رب په نوم باندې. زه ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایقه بل څوک نشته. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی. محترم مسلمانانو، نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د رشتې حوالې سره ده. رشته محترم ډیر زیات عظیم شان عبادت دی. واده کول دا ډیر زیات بهترین عبادت دی، ځکه چې انسان واده نه کړي د 80 رکعات نفل کوي، 180 رکعات 80 رکعات، او کم سړی چې واده کړي د 2 رکعات نفل کوي، د دوانو ثواب دا محترمو دا برابر دی. د 2 رکعات پاور ته ګوره، د 80 رکعات نفل ثواب ته ورکوي. او کم سړی چې محترمو واده وکړي، الله پاک د انسان نه راضي کېږي، ځکه د انسان ایمان محترمو دا کامل شي، د زنانه ایمان هم کامل شي، دغه رنګې د نارینه ایمان هم دا کامل شي. الله پاک ته په دنیا کې دغه رنګې قسم لا جنت محترمو دا محترمو د جنت چې کوم ماحول دا الله پاک په دنیا کې ورکړي، دغه رنګې بهترین پرسکون اعلی عظیم شان کور لرا په دنیا کې ورکړي. د تاسو محترمو کو چرته د رشتې په تلاش کې نو همدا وظیفه دا ستاسو لپاره ده. که چرته تاسو د محبت په تلاش کې نو هم دا وظیفه ستاسو لپاره ده. دا وظیفه تاسو کوئ، انشاءاللہ العزیز الله پاک به ستاسو ژوند دا به آسان کړي، ستاسو مطلب مقصد مرام دا به الله پاک محترم پوره کړي. الله پاک آدم علیه السلام پیدا کو او دی په جنت کې و. آدم علیه السلام ډیر زیات خفه و چې جنت کې سړی خفه بغیر د رشتې نه، بغیر د ښځې نه. باقي بیا سوچ کوه، آدم علیه السلام انتهایی خفه و. الله پاک حوا به یې پیدا کړله، د آدم علیه السلام د ګسې پختۍ نه پیدا کړله. دې نه محترمو اشاره راځي چې دا پختۍ د یو قسم لا زړه ته نږدې دې سم الله پاک کولی شو چې د خپلو نه هوا به پیدا کړې وي، د لاسونو نه پیدا کړې وي، د سر نه پیدا کړې وي، د اوږې نه پیدا کړې وي. د پختۍ نه محترمو ځکه پیدا کړه او د خپلو نه ځکه نه. که د خپلو نه چېرته پیدا کړې وي نو بیا به د خلکو د ښځې پرې خپو کې به کېنولې، یو قسم له سپک به ورته کتل. که د سر نه پیدا کړې وي، د اوږو نه، نو بیا به دومره دوی د ښځې مسته کړې وي، یو قسم له چې اوږو ته سم ورختلې. نو فرمایي محترم دا ګوره یو نکته ده، هسې ځان نه لګیا، دا یو نکته ده. دا ښځې الله پاک د پختۍ نه پیدا کړې، پختۍ زړه ته نږدې، نو دا به زړه ته نږدې ساتي. د څومره زړه ته نږدې ساتي، ستا کور دا برابري، ستا ژوند دې کې به سکون وي، ستا ژوند کې به راحت وي. نو آدم علیه السلام له کله الله پاک هوا به پیدا کړله، نو آدم علیه السلام تنهایی دا ختمه شوله. یوه ډېره زیاته خوشې لاره ده، دشته ده،
زمریم په هغې باندې دي، ډاکوان هم دي. خو چې کله تا سره د سفر ملګری وي نو تا ته د خوشې لار او خوشې نه ښکاري. او چې کله ته یوازې او په یو محل کې هر قسم خوشحالي شته، بیا هم تا ته د زړه سکون دا ونه میلاویږي. نو محترم وظایف دې لپاره دی چې الله پاک تاسو ته رشته درکړي بهتر. یا څوک ته غواړي دا ستا په نصیب کې نه وي، ستا قسمت کې نه وي، الله پاک به د هغې نه بهتر انتظام محترم تاسو له وکړي. نن چې محترم زمونږ کومه وظیفه ده د سورة الممتحنې آیت نمبر 7 دې وظیفه ده. مخکې وروسته به درې پیرې درود ابراهیمي ووایي، بیا به د هغې نه بعد 313 پیرې 314 پیرې به د آیات مبارکه ده به ووایي. انشاءالله العزیز الله پاک به ستاسو هر قسمه مسله ده به ختموي. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله نزدیر چې الله پاک أن يجعل اوګرځي بینکم ستاسو منځ کې وبین الذین عادیتم په درمیان د هغه کسانو چې تاسو سره دشمني کوي منهم د دوی نه موده محبت. الله پاک ستاسو منځ کې محبت دا پیدا کوي. والله قدیر الله پاک هر څه کولی شي، الله پاک قدرت والا دی، هر څه کولی شي. والله غفور رحیم الله پاک بخښونکی او مهربان دی. محترم مسلمانانو دا وظیفه چې کله تاسو وکړله بیا به د هغې نه بعد بیا درود شریف 3 پیرې ووایئ، بیا به لاسونه اوچت کړئ دعا لپاره، دعا به وکئ. چې کله مو وظیفه کوئ محترمو دعا به هممهال کوئ. او دا وظیفه ستاسو لپاره محترمه 11 ورځې ده. 11 ورځې کې به انشاءالله العزیز ستاسو هر قسم مسله دا به ختمه شي. الله پاک مو خوشحاله اباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.